نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بنی اسرائیل کیوں سڑے دے ډیر زیات عبادت یو کدا اللہ او دا اللہ یو جزیرے تلال منتقل شو هغه کې رهبانیت جیدو زمونږ په وطن کې زمونږ په دین کې رهبانیت منه دی رهبانیت دې ته به وي چې دا الله عبادت به کو نه به واده کو نه به بچی راوړل نه به چا سره غم خادي کوله به ځان له به جونګړه کې پروتو یا غار کې به پروتو او دا الله عبادت به کو دغه سړی املال یو جزیرې ته منتقل شو او پاغه جزیره کې د پروردگار عبادت شروع کو او نیک سړیو الله په مهربان نو الله ورته پاغه جزیره کې د انار یو بوټی پیدا کړ او خوږی اوبه جزیرې نه ګیر چاپېره خو ترخې د سمندر دریاب اوبې خوږې اوبې وله پیدا کړی نو ده به هغه انار را شوکاو او هغه به یې خوړه یو انار باندې به یې د ورځې ګزاره کوله او د هغه خوږو اوبو نه به یو کنډول را ډک که هغه به یې څکه دا رده ژوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی 1500 کال عبادت پا دغه جزیره کې وکړه خالص تا الله د رضا دپاره 500 سال او تاسو اندازه ولګوئ چې 1500 کاله په دغه طریقه عبادت کې چې دا به څونه خوږ عبادت دی مونږ خو چې عبادت کوو نو دلته کې بچي دی هغې له به خامخا څه ډوډۍ پیدا کوو او چې دلته عبادت کوو اخواته به مونږه غم خادم کو الکه فلان کې مړ دی فلان کې واده دی زی راځي به والا په دې سم نو نه ښځه شته او نه بچي شته او نه مور او پلار شته او نه روڼ او تربوران شته هېڅ بوج پې نشته 500 سال یو شان لګیا د عبادت کوي او نه ډوډۍ پسې منډه شته الله والا د انارو بوټي زرغون که او نه اوبو پسې منډه شته خوا کې ورته الله چینه زرغونه کړه او نه ریاکاري شته چې ګنې د عبادت چاته ښیمه مونږ خو اکثر تسبیح اړو خو چې څوک ووي نو زر یې راوباسو هغه مخکې ورته ټسال شروع چې دې وویني چې یا تسبیح غواړئ مونږ خو هغه عبادت هم ګډوډ دی خلکو لپاره یې کوو خلکو ته یې ښایو 1500 کاله حضور پاک مبارک فرمایي ګورې 1500 کاله بیریا یو شان او وی دروازې روجا او د شپې عبادت داسې 500 سال دروازې روجا او دروازې عبادت او د شپې عبادت چې کله مړ کېده الله ته سوال وکړ یا الله زما یو درخواست هغه واوره بس نور هېڅ نه غواړم یو خدای چې ما نه سا وباسې د سجدې په حالت کې رانه وباسه چې زه په سجده پروت یم او زما نه سا لاړه شي حضور پاک فرمایي وی الله ته بنده نږدې د سجدې په حالت کې وي دې په سجده پروت دې وخت کې بنده الله ته ډېر زیات نږدې وي او یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړ وی د الله رسوله زه ستا د جنت ملګرتیا غواړم جنت کې تا سره ملګری شم وی علیک بکثرت سجود سجدې ډېرې لګوه ډېر مونځ کوه ډېر سجدې لګوه ما سره به د الله ملګري کړي نو سجده کې بنده الله ته نږدې وي وی خدای زما نه چې څه وباسې د سجدې په حالت کې رانه وباسه دا یو سوال او دویم سوال دا چې زما دا وجود بیا د سجدې په حالت کې محفوظ کا چې زه په سجده پروت یم زما وجود نه خاوره وخوري او نه حیوانات او نه دا چرن پرن چې زما وجود د حالت د سجدې کې محفوظي تر قیامته پورې چې قیامت هم راشي چې زما وجود په سجده پروت وي چې خلک د قیامت په ورځ باندې د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کم او تا ته در روان شم څونه عجیبه مزیدار سوال یې کړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله والا هغه سوال قبول کړ چې کله مړ کېده د سجدې په وخت کې دې څه ووته بالکل د سجدې په حالت کې او حضور پاک فرمایي اوسم د هغه وجود د سجدې په حالت کې په هغه جزیره کې الله محفوظ ساتلی دی خو چې کله سجدې کې دې څه ووته الله ته ور مخامخ شو پروردګار ورته فرمایي زه فلانکي بنده ما په خپل فضل و کرم وبخلې او جنت ته ځه چې دا خبره الله وفرمایله نو دې څه وایي دې لکې وایي اوس الله ته خو مخامخ نشي ویلی لکې وایي ښه الله په خپل فضل دې وبخلم دا ما چې 1500 کال عبادت کړی په خپل فضل ته بل څوک ولې نه بخي ما خو 1500 کال تندې درته سلولی او 1500 کال مې روجې نیولې دي او نارې تنې مې تېرې کړي او خلکو دنیا کې خپل خواهش استعمالو او ما خو نه ښځه کړې ده او نه مې بچي ساتلی دي بیریا پرله پسې 1500 کال عبادت مې کړی دی او نه دی کې غم شته نه خادي شته
نه چا سره منډه شته او نه ګټه شته، یو شان لګیم، هر څه مې پرېښي دي، نو بېشکه خدایه ستا په فضل به جنت ته ځم، دې نه انکار نه کوم. خو الله زما هغه 500 کال عبادت به دې پکې لګیات کړی و که نه، چې زه خوشحاله شوی وم. داسې به دې ویلي چې زما فضل هم دی خو تا هم 500 کال عبادت کړی دی، خواري دې کړې ده، محنت دې کړی دی. اوس هم بعضې نوکر چې څه خبره راشي او هغه نیک څه خبره کوي، صاحب زما هغه یو پوټې زما د دې خدمت خو لږ ذکر پکې وکړه چې خوشحاله شم. نو الله زما هغه عبادت خو به دې اسې ویلي چې فضل مې دی خو تا هم 500 کال عبادت کړی دی. خو ورونو ګورې الله علیم بذات الصدور دی. زمونږ په زړه کې به یو خبره راشي او الله به د مخکې نه خبرداري. داسې ده که نه؟ لکه خبره راله پروردگار ته خبردار، بس فوراً الله چې دا خبره لکه راله الله فرشتو ته فوراً وی دا بنده حاضر کې راولې. کم خی راولو؟ وی د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودروي، ډېر نږدې هم نه، 500 سال د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. الله دې مساعد چې څنګه ویدرو او یو سخته د دوزخ هوا پې راله، دا وجود یې اوچ کړس شو او تندې ونیوه. خدایه د تندې مرم. یو فرشته والا راله غیبي، هغې سره په جام کې خشته مزېدارې اوبه دي، هغې وله راوړې، د ور منډه کړې هغې ته هغه اوبه اوچتې کړې، د ور ټوپ کړې هغې ته نورې موچتې کړې. ای د خدای بنده د اوبه راکړه د تندې مړ شوم. وی دا اوبه مې تاله راوړي دی فرشته ورته وایي. خو دا دنیا خو نه ده چې خیراتي وبسکې، هلته یې خیراتي وبسکلې، هغې به قیمت ورکوې. ما سره څه دي؟ قیمت خو ما دنیا کې پرېښی دی، ما سره خو دلته څه نشته. وی نه داسې قیمت د نه غواړو چې د سره شته. هله شابه زر وایه تندې مړ شم. وی د دې یو جام اوبو قیمت 500 کال عبادت دی. که در سره یي او راکولی شي خو درکو، او که در سره نه یا یو ورځ هم پکې کمې نه درکو. وی دا خو شکر دی شته را سره، خله چې یو ورځ زیات ته یاد نه که. هله شابه دا واخله، دا واله دا 500 کال عبادت، خو ماله دا اوبه راکه. وی سوچ پې وکړه ګورې په زور یې نه خرڅو. یو سړی دکان کې سودا خرڅوي، په دې خرڅوم او په دې اخلم، دا دوه کسو جوړه ده که. سوچ پې وکړه ګورې په زور یې در باندې نه خرڅو. وی بس هر څه چې دي ما ته قبول دي، شابه شابه زر راکوه. هغه جام اوبې ورکړې، هغې وڅکلې. الله فرشتو ته وی دا مخامخ یې کړي. وروڼو ګورې دا حقیقت دی. هارون الرشید بادشاه ته یو سړی وایي، ډېر لوی بادشاه و، ډېر عادل بادشاه و. وی تا نه یو تپوس کوم، یو بزرگ ته وی ما ته نصیحت وکړه، او ورته وی یو تپوس ته نه کوم. وی که چرته ته ډېر زیات تږي شي او د تندې مرې او اوبه نی، او یو سړی دلې یو جام اوبه را پیدا کړي او درته وایي چې د اوبه در کوم، خو دا نیمه بادشاهي راکړه، نو په دې یو جام به دا نیمه بادشاهي ورکړې. هغوی بادشاهي سره پاره چې زه مرمه نو بالکل به یې ورکړم، چې اوس نه میلاویږي بغیر دا نیمه بادشاهۍ نه، نو دا نیمه بادشاهي به ورکړم خو چې اوبه وڅکم، چې مرمه بادشاهي خو چې سړی مړ شي په بادشاهۍ څوک څه کوي. وی ښه زه ټیک شو، یو جام یې درکړې، نیمه بادشاهي دې ورکړه، اوس تا هغه جام اوبه وڅکلې، ادې خېټه کې ونښتې، انوځي لاندې. بعضې وخت کې سړو واړه بول بند شي که نه، اوس خو کیتیټر وردن نه کي په زور یې ترې وباسي، زه هغه نوځي اوبه خېټې ته لاړې، اوس ونښتې لاندې نه ځي. اوس تا ته بیا هغه سړی راغی، هغه وی دا جام اوبه در نه وباسم په ډېر اسانه، خو دا نیم دغه راکې که نه راکې بادشاهي. او وی چې بلکل زه اوس مرمه او د درد د لاسه هلاکېږم او زه په بادشاهۍ به څوکم، بلکل به دا نیمه باقي بادشاهي هم ورکړم خو چې اوبه رانه وباسي. ابوذر ورته پته ولګېده چې ستا د ټول بادشاهۍ قیمت یو جام اوبه دي. دقه شی دی، نیمه په یو جام ورکې او بیا په حکم نیمه بادشاهي ورکې. دا حقیقت دی. رونو ګورې موږ سره د خدای د نعمتونو قدر نشته، بې درېغه نعمتونه یې موږ سره د هغې قدر نشته. چې الله ته کله ور مخامخ شو، الله ورته وایي بنده ما خو په خپل فضل بخلې وې، خو تا خبره د حساب کتاب وکړه، نو راځه چې اوس حساب کتاب وکړو. تا په خپله د یو جام اوبو قیمت 500 کال عبادت مقرر کړی دی، موږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی. پته ولګېده چې زما یو جام اوبه د 500 کالو د عبادت برابر وي. اوس 100 جام اوبه د دنیا کې څکلي دي،
د یو جام په عوض کې 500 کاله راوړه. چې کمې دي خو دې دوړه کړي دي، خو دې واغې په هغې خو دې جام وبس کړلی دي. د یو جام په عوض کې اوس شا به 500 سال عبادت راوړه. او د انارو خشته بوټي چې مې ته جوړ کړی او د هغې نه به یې خشته دانې خوړی، د هغې مقابله کې مې عبادت راوړه. او الله ورته یې بنده که ما دله دا اوبه دغلته نه وې پیدا کړي او د انارو دا بوټي مې نه وې زرغون کړي، تا یو ورځ عبادت هم نه شو کولی، تا به څه کول؟ بیا به منډې دانه ډوډۍ پسې والې که نه؟ او که ما درته د نور نه او د تو نه بچوالی نه وي در کړی او روغ صحت مې نه وي در کړی، ته عبادت کولی شو؟ که ما شل پیدا کړی وي، ګوډ مې پیدا کړی وي، نو ته به په بازارونو کې ګرځېدې او د خلکو نه به دې سوالونه کول. او که مېړون پیدا کړی وي، په غوږونو مې کون پیدا کړی وي، تا زما عبادت کولی شو؟ دا حقیقت ته که نه دی وایه؟ یو ګرده چې د چا خرابه شي په څو پیسې میلاوېږي؟ په 1,00,000 1,5 روپۍ ګرده نن سبا میلاوېږي، صرف ګرده چې درته لا میلو شي چې ستا د ګروپ سره بلډ وینه برابر یله، او بیا د ډاکټر د اپریشن به در نه څونه پیسې اخلي، او کنډم به څومره پردی ګرده چېرته ولګېږي نو هغسې کار هم نه کوي. د یوې ګردې څونه قیمت دی؟ یو سترګه چې دې ړنده شي وایه د څونه پیسو قیمت دی؟ یو سړی په سترګو نابینا وي، هغه سره پیسې وي، هغه وي زه 10 لکه 20 لکه ورکوم خو چې ما دا نظر ولګي، داسې ده که نه؟ ځکه یو سړي ته ووایه 1,00,000 روپۍ در کوم دا لاس ته نه پرې کوم، او خدای دې بېخو باسه ما نه لاس پرې کې، په 1,00,000 روپۍ به زه څو کوم. یو سړي ته ووایه دا پو در نه پرې کوم یو 15 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ دا غوږونه در نه پرې کوم یو 10 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ چرې به هم تیار نه شي. مونږ له خدای پاک بې نیټې بې غوښتو مفتو کې د دنیا نعمتونه را کړي. دا هوا چې خدای پاک را کړي څومره هوا مونږ ځان ته را کاږو، خشته ښکلې هوا ده. او دا رڼا چې خدای را کړې ده، ته د شپې د لږې رڼا دپاره څومره د بجلی بل داخلې، څومره ښکلې خدای رڼا در کړې ده. اور دله خدای مفتو کې پیدا کړی دی، اوبه درته خدای مفتو کې پیدا کړی دی، مفتو کې اوبه. تاسو لاړ شئ په بعضې ملکونو کې پته به راته ولګي. مدینه منوره کې خو اوبه ډېرې دي، په مکه مکرمه کې د اوبو قلت دی. مکه شریفه کې هوټل ته چې لاړ شئ او ډوډۍ خورئ نو اوبه راته مفت نه میلاوېږي، اوبه به ځان له بیلې اخلې، په 1 ریال پوټینۍ بوتل کې درکوي او په 2 ریال او په 3 ریال به دله غټ بوتل درکوي. هلته به څه کوې بیا؟ اوبه ربه یې میلاوېږي. د پټرولو نه د اوبو قدر هلته زیات دی، پټرول ارزان دی، اوبه ګرانې دي. مونږ له خدای پاک مفت اوبه را کړي دي، مفت یې رڼا را کړې ده، او مفت یې راله خشته ښکلې ژوند را کړی دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی. ګورئ نو الله ورته فرمایي چې شا به اوس راوړه که نه؟ دا که ما روغ اندامونه نه وي در کړی تا زما عبادت کولی شو؟ که ما لیوني پیدا کړی وې او په دماغو باندې روغ نه وې تا زما عبادت کولی شو؟ والله معافي غواړم، غلطي شوې ده، واقعي دا ستا فضل دی. ورونو ګورې دې ځای کې بعضې خلک بیا خطا کېږي. بعضې انسان وایي چې هر څه د الله په فضل دی، نو بیا پکې زما عبادت ته ساجد دی. بیا خو به ستا زړه کې دا راځي که چې یاره چې دا الله فضل دی نو زمبه او که فضل نه نشم دی عبادت ته ساجد دی. نه په عبادت به الله خوشحاله کې الله به خپل فضل کوي، پار چا باندې فضل نه کوي، په کافر فضل نه کوي. ولې؟ ځکه هغه الله خفه کړی دی، د هغه عقیده خرابه ده. الله چې درته څه ویلي دي ابه وکړې، چې د څه نه دې منې کوي د هغې نه به ځان وساتې، نو بیا به الله خوشحاله شي. چې خوشحاله شي فضل به وکړي. زه به تا سره احسان کله کوم چې زه خوشحال یم، او چې ته ما خفه کړې د تاسو باندې خپل فضل بیا کوم، احسان کولی شم. نو دا عبادت دا د خدای د فضل نښه ده، د عبادت د خدای د خوشحالولو سبب دی. دا الله ته چې تابعداري ده په دې به الله خوشحاله شي، نو الله به فضل وکړي. نو جنت ته بیا د الله په فضل دی. خو د الله فضل مخکې څه څیزونه غواړي چې الله خوشحاله کړي، نو په عبادت کې به هم کبر نه کې. دا به نه وی چې خدای ما خو منځ وکړه او ما خو روجي ونیولې او ما خو دا وکړل، په کبر الله ډېر زیات خفه کېږي. دا چیلې نه چیلې، دا وایي مې په اردو کې معنا زه، نو چې وایي مې نو سر یې لاندې او خپې یې بره په قصاب په تخت اویزان ده پرته وي. ته اوس دا وایې چې زه مې کې شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه. دا مې هسې یو ستا د پوهې مثال درته. شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي؟ وایي داسې مه وایه چې زه یم،
داسې مو وایه چې زیم. که داسې دی اووی چې زیم نو داسې بشې لکه چې زیمه، دا به نه وی چې زیم. تاسو حقیقت هېڅ شی هم نه. قسم دې سړی چې د شپې سملي، تاسو چې د شپې سملی لږ یو پوټی په دې بلستن کې سوچو کې، په دې سوچو کې چې رفلان کې کاکا خو چې د شپې وده شو ساعت یې وخته، بیا ته ګوره اوس ځان ته یو دوه درې پنځه مړي رامخکې کا. هغه خلک ډېرو خلکو د شپې په خوب کې ساه ختلې ده که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اذا اصبحت چې کله سبا کې داخل شي فلا تنتظر المساء، د شپې انتظار مه کوه چې به ورسېو که نه. اذا امسیت او کله چې شپه کې داخل شي نو بیا انتظار د سبا مه کوه چې به ورسمو که نه. او فرمایي عد نفسك من اصحاب القبور، د دنیا د خلقو نه مقبرې والا وګڼه. داسې فرض کړه چې لکه بس زمانه ساخېږي زه مقبرې ته روان یم. دقه روغ وجود دی د خشته لاس او خپې چې ته پې چغې مې او لاسونه مړقی، لیکن جساده نه ووته، بیا نه لاس رقولی شي او نه خپې رقولی شي. بیا اقه روغ رمټ انسان د بل په اوږو قبر له رواني. هغه خپل وارثان خواږه چې د تبیټر بلو او ایسی به درته چالو کړو او خشته ښکلې بستره ته به د باره رالې او فوراً به در پسې بالښتونه ځغلول، هغې دې وړی د خاورو لاندې دې منډې پرېږدي دې نه. کبر به نه کوئ، ګورئ لویي به نه کوئ. الله قرآن شریف پې فرمایي ولا تمش فی الارض مرحا، په ځمکه په کبر مه ګرځه. که ته کبر کې اسم نشي کولی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرعون دی هغه روان دی حضرت موسی علیہ السلام پسې، وی ګورم د سره پرېږدم دی نه. موسی علیہ السلام ځي او فرعون ورپسې دی. الله ورته یو لاره وښوله په هغې روان شو چې څه منزلان. قوم ورته وی لاره دې صاحب غلطه کړه، دا خو په دریاب ورځي. موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه، یا الله دا خو د دریاب لاره زما خو لاره غلطه کړه، په دې ځه. دریاب ته ورورسېدل، وی دا خو او فرعون په لوی لښکر شپږو لکو لښکر شپږ لکه خوله لري په ډېره لویه جذبه را روان دی، ډېر لوی جوش کې را روان دی. موسی علیہ السلام چې دریاب ته ورسېد وی الله څوکم تا سره کونټی نه ده څه ور دریاب له یوسه چې کونټی دریاب له یوړه پکې لارې جوړې شي، 12 لارې، او هر قوم په خپله خپله لاره روانه شو. فرعون څه وایي؟ قوم ته وایي ګوره دا بادشاه هم ګورې په قمقلتوب نه کېږي. قوم یې دومره تابع کړی دی نو د دنیا هغه څه هوښیاروالی د آخرت پکې نه، خو د دنیا هوښیارتوب پکې وي. قوم ته وایي وی زما زور هم ولیده، وی زما د زور د وجې نه دریاب وشلېده او زما دشمن پې دادې پورې وته. دقه دی چې راغی چې څنګه راغی په دریاب باندې هغه اسې نه ته، هغه ته پته وه، په زور یې وردن نه کړ. یو روایت راځي جبریل علیه السلام به واګونه ونیو وریخ کړ او چې څنګه د دریاب دې منځ ته شو 6 لکه لښکر او منځ ته شو موسی علیه السلام پورې وت. یو کونټی یې دریاب له یوسه، یو ویړه دریاب پې راجوخ شو، ټول خدای پاک کار کړل، مکمل نیست و نابود، تباه و برباد. حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک تا عرض فرمائی وی اللہ رسولہ وی کاغا وقت لیدے وی ما دا دریاب دا ویخنا تورا خطر آواغشتا دا فرعون بنا خلقی ورمندلا. عجیبہ منظرو، لیکن ټول قوم ہلاک شو. دا خو کبر کرے دے دا بی انا ربکم الاعلی، استاسو لوی خدای زیم، رکوٹ امنا لوی خدای زکنا اس زان بچ کا کنا، زان دریاب نو باسا کنا، سنگل وی خدای. اللہ وی الیوم ننجیک ببدنکا، ادرے کا دا بدن دلک بچ کوما لتکون لمن خلفک آیا، کہ دا رستو خلقو دا پار دا عبرت نمونہ شے. اقا دا فرعون وجود اگا دریاب بارا غردم او دا مصر پا جیبگر کی تر اوسا پوری محفوظ پروت دے دے نخو تا خلق نگوری، اوسا پوری دا مصر جیبگر کی محفوظ پروت دے. خلقو تا اللہ خیو دمرس خواہ شکل دے، مالا چاہ تصویر روڑے یو مرگری تلی والتا کہ اغا مصر کی تصویر استلے مالا روڑے تصویر دلتا مانی یو مرگری دو یوڑو ارچا بدا کورنا لرکوی دا پلیت لرے کوی دا سے لعنت تی منکر دل نکے ما چی شکل تاو قتل خواہ شکل بد شکلا خبیصت تا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کولا او تا دا انتا لوی خدای وے نا ماشی مقابلہ انسان نشی کولے اگا خدای کی دیشی دا خدای خودے لوی زور دے رونو
کبر به نه کوو. خدای دې موږ د کبر نه وساتي. خطرناک شی دی. حضور پاک مبارک فرمایي وایي چې چا کې د اوري د دانې برابر کبري، د شړشم نم د اوري دانه وړی، وی د جهنم خوشبویی په حرامه ده. حالانکه د جنت خوشبویی په حرامه ده. د جنت حالانکه د جنت خوشبویی د 500 کالو په مزل محسوسېږي. نو ته به دې به نه ځي جنت ته، دې به جهنم ته لاړ شي چې هلته وډبوي او دا کبر ته وباسي، د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي. که یو سړی ښکلې جامه اچوي، یو صحابي نبی علیه السلام ته وایي چې الله رسوله مونږ خو ښکلې شکل هم خوښ دی او خشته جامه هم زمونږ خوښه ده، دا هم کبر دی؟ وی نه، ان الله جمیل یحب الجمال. الله په خپله ډولې دی، ډول یې خوښ دی. که څوک ځان له سر ګومنځ کوي یا ږیره ګومنځ کوي یا خشته جامې اچوي یا ښکلې څپلې اچوي، دا کبر نه دی. کبر څه ته وایي؟ چې بل ته سپک ګورې او ځان ته لوی وی، دې ته کبر وایي. بل دې د نظر نه چپ راځي او ځان ته لوی وی. او کبر دې ته وایي چې دا خپل مال او دا خپل دولت او دا خپل بچی او دا خپل طاقت دا راته دومره لوی ښکاري چې بیا د دې خواړو څوک مقابله نشي کولی. دې ته کبر وایي. مړه دې به زما څوکي، زه مضبوط سړی یم، دې زما مخکې ودرېدی شي. ډېر خلک اوس هم دا خبرې کوي که نه کوي؟ دې ما ته ودرېدی شي، دې ما سره مقابله کولی شي. دې ته کبر وایي. ځان ډولې ساتل، ځان له اس ډولې ساتل، ځان له جامه ډولې ساتله، ځان له مکان ډولې ساتل، دې ته کبر نه ویلې کېږي. نو خدای پاک دې مونږه د کبر نه وساتي. نو د حضور پاک مبارکه په اخلاقو کې یو خوی دا دی چې صحابو ته عاجزي ښولې ده. عاجزي به کوي. قسم دی یو صحابي فرمایي وی په مانځه نبی علیه السلام جومات ته راغی او اقامت شو او یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته ودرې چې تا سره مې یو خبره ده. ګور اوس که بل څوک وی صبر وکړه مونځ وکړو نو خبره به وکړې. نه، اقامت شوی دی او نبی علیه السلام ورسره روان شو. لږې اخوا کو وی مونږ له خوب راغی، اقامت شوی او هغه سړی لګیا و ورسره خبرې کولې چې ته فارغ شو، بیا راغی نبي اسلام خپل لمونځ وکړو. دومره عاجزي وه پکې. وی مدینه منوره کې یو بوډۍ ښځه وه، دماغو کې فرق و، لیونی شانتې وه. ابه راغله نبي علیه السلام ته به لار کې ودرېده، حضور پاک به ورسره ولاړو. تر څو چې به هغې خپلې خبرې نه وې بس کړې، نبي علیه السلام به خپلې خبرې نه بس کولې. ماشومانو سره یې خندا کړې ده، خوش طبیعتۍ یې ورسره کړې ده. یو ماشوم فرمایي وی نبی علیه السلام په زمونږ ځای ته راغلی او د بورقې نه اوبه په خوله کې واغېشتې، خوله کې یې وړقولې او د ما په مخ کې راوغورځولې، د ما په مخ یې د هغې پوناله وکړه. او مجلس کې چې به حضور پاک ناستو نو وی چته دا کونډۍ مبارک کې د نورو صحابو نه مخکې کړي نه دي. که د بهر نه به څوک مسافر راغی نو هغې ته به دا پته نه وه چې دې کې پیغمبر کم یو دی، ځکه موږ سره به ګډ یو شانتې ناستو. او که څوک بیا رخصته و نو د هغه لاس پې نیولی و، نو چې ورسره به د کلي نه بار ووت، نو چې تر څو به ته هغه میلمه لاس نه خلاصو نو پیغمبر علیه السلام به ته لاس نه لړکو. دا ښکلی عجزي. بیبیانو سره په کور کې دننه عایشه بیبي فرمایي موږ سره به د کور کار کو او چې بانګ به وي جومات ته به لاړ. دا د حضور پاک خشته ښکلی اخلاق او خوی. نو مونږ کې د خدای پاک د هغې په شان اخلاق پیدا کړي. یو خوی دا چې کبر به نه کوې، تکبر و لویي به نه کوې. که جومات کې به کار کېده نو حضور پاک به د خلکو په شان یو شانتې خښتې اوچتولې وړې به. که خندق د خیبر په موقع کنستې شو نو پیغمبر علیه السلام کوداله په خپل هغه څه ورته وایي هغه دوه شوک والا شی جبل ګنتري، هغه څنګه چې صحابه وه دغسې حضور پاک په خپله ګنتري اوچته کړې ده او راخلاصه کړې ده. کبر خطرناک شی دی. دې نه مونږ شریعت منې کړي یو، الله او رسول منې کړي یو. کبر به چرته هم نه کوې، عاجزي کوې، عزت به خدای پاک در کوي. تو که چې الله مونږ د کبر نه وساتي.